اویس قرنی په غره کې اوسېده چيله او ګډې ساتلې او غره کې واورېده چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی اسمان ته وکړه خدای ما په ایمان راوړې دی او یا الله داغه نن نه پاغم بینه چا ورته غره کې وای چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې ته یو غاښ مات شوی نو امبوري راواغست ځان نه غاښ وېستو اړکه خیال کو چې اسنه چې داغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وېستو نو پاس نه یو وېستو بیا اړکه وای چې اسنه چې داغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وېستو نو بلې د جام نه ځان نه وېستو اړکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل فکر راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت وکړ حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جوبه والا او دا په غره کې یو اویسي قرنی اوسېږي دا غلی اوسه عمر فاروق د وفات نه وروسته اجوبه چې یوړه اویسي قرنی ورته ډېرو جړل ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هیڅ نه دي کړی او دا مې اورېدلی چې زه په چا مې یو غاښ مات شوی دی نو ما دا ټول وست چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو خدای دیتا وی نظام اسلام دیتا وی نظام اسلام یو خزراله او شکایت یو کو چې عمره د خرش عمر فاروق ورترا پاسې دو لارې لور ترا نظام اسلام در تخیم په منبر ولار د خطبه وای یو غلام را پاسې دو د گریوان نیونی و منبر نه اعلان درا کوسکو ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دې ته په دې خطبه نشي ویلې په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وی چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وی مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستاوګد دی معلومیږي دا چې تازان لدو صادره ساتلې نو تامیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناس ته په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدواله جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چا غلام ته دا خبر وکړه ورته زو سوخه ج منبر ته خطبه شروع دیتا وی نظام اسلام چا امیر المؤمنین ته وی چې عمر فاروق د فرش پمنډه ولا رات ماشومې غېږ کې ورته لو عمر په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاوم دی عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی اور چا د لپاره ور چا د لپاره دی وې زما دا غي کې ستا امانت ته ستاسوي ما سره زنا کړی دا دغه نه پیدا وې چې خاوې وې زبي بي په مخه ده کور تراغه او زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغره ور او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وهي لگاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چره معاف کړي نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو او چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس وال ول بچیا کته مړ شو مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وش دا د درو وهلي زخمونه ورته خایا
او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لکه سات چې تیر شه ان لله و انا الیه راجعون دته وی نظام اسلام. بیا د عمر د مرګ نرستو عثمان ذی النورین خلیفہ شو. عثمان خلیفہ شو، سازش ورته جوړ شو، په کور کې بند فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو توري په چلو. امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی ځنک زما ځان دلار شي خود دوی ځان دی بچ. کور کې ناستو رستو نه په حمله وشو، قران لستا او رستو نه په تبروالو فسيكفيكهم الله دا آیات وی او د سر مازغه په قران ور پریوت. زما عزیزانو دې ته وی نظام اسلام، دې ته وی نظام اسلام. دا عثمان، دا عثمان سړی ولا راغې و پیغمبر را لګلې ما یو من شات می پکار او چې یو من شات می پکار وکینا کینا بچا قافله رااله د 200 خانو ساروان ته وی دي سړی لمن شات ورکا پیغمبر را لګلې. ساروان ورته چې جی من شات چې د بار نه کم شي نو یو انډه سپکو یو درون بیا په وخ بار نه بټینګيږي. عثمان ذی النورین ورته وی چې د سړی له بمن شات خامخا ورکو او کبار نه ټینګيږي نو بیا ټول بار والا ورکا ځه. ا ساروان ورته وی چې جی دا بار به دی وړي څنګه د وخ بار خو سړی نشي وړي وی وخم ورکا وخ به یې ویجی دا وخ دا څه ده چې دا مخ کینو دا 200 نور ورپسې زی او کدا وخ د مخ نه لری شي نو دا نور خان بیا زینا وې دا وخ می دلا ور کړي کدا 200 د دنه بغیر نه دي دا ټوله قافله دلا ور پړې واغستو ورواله مخ کې شبچې په مخ. عثمان ذی النورین خپل ساروان ته وی تلوار ولې کې ویجی ویریدم وی سو یری دی واسه نه چې تو سره ته چې تم ور سره ځه وی ولی کتلار شه بده ده. نو ساروان ورته وی چې عثمان تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډیر پیدا شي خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي. دې ته وی نظام اسلام. مونږ او نظام اسلام دیکھو وګوره د عثمان ذی النورین نرستو حضرت علی خلیفہ شو. حضرت علی خلیفہ شو، بی بی فاطمه نا جوړا و د امیر المؤمنین بی بی انا جوړا و. حضرت عثمان دا حضرت علی انار راغسته دی چې بی بی فاطمه ته وړو. لار کې یو ملنګ پروت دی، ا ملنګ ورته وی علی ته چې دا انار مال راک وی والا ورته د سنالم د لیکینا دا انار سپین کا دانه ته وباسا مال لګي لګي خله کې راکوه زنا جوړه چې دا خلاص شي وی خرم خله را لپاکه ک بیا لار شي. اے علی کا دمره خدمت کوله شه ډیره خده کین انار دی وړه ولول نشم کوله کیناستو انار سپینولې شروع لګي لګي ورکوا خلاص شو انار. حضرت علی په خپل لمن دا غړي خله پاکه ول بس ولو بس کور تلارو بی بی فاطمه ته وای وای بی بی تعالی مې انار وروړو خلدي پکوا ته بیواله ولار کې یو داسې چلو شو. بی بی فاطمه وای الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شعر اتلو استاد غریب خېټه کې پریوت. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویان ولا ته وای چې دا سسره دي چې ته پکې غاغله د سر امن غواړم ارس کولې شم ول وای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار وې هغه نه مخ کې وې نکمه وې اوس پکې څوک دی وې زم وې تا نه بعد
وی شاید کزوی مې وی بکنی پاتې وي وی صاحب خپنشي سره ویم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکد لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم تنن سبا کلار شي بل به ولا راشي ته څنګه وای چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی اوهو با دربار بند کړي کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخت راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاسته د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خو دلار شي په هغه دی کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دی کی بني لخت راواغستو د بادشاہ نشه خو لو مغه سي په سر کېده یو څو لخت وینځه واله اچ را پاسې د نو ډېر و جړل بیا و خندل خایو خندل د دلاسونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی ویل وې صاحب خندل زکه چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ په کې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا اړه مې خوشحال شو نو زکه مې وخندل ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکه چې ما یو لس ملټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خودم را لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس په کې پروتي چا به څومره لخته عزیزان بادشاہ وی افو والله رښتیا دی بادشاہي پرېخو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره واغست پلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چې هلکه دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي ایم غرزول مخکې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي دا پروت و قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي دی بالغ ته مور لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستاو روټای به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی د ته ورشانه راوړه لک خواګه غوندې وګور چانار راوړه تراو ولک خواګو وګوره وې سکا ورته وې صاحب بډان دې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړي نو کزه به اجازه تستا دا نارو سکم نو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وته زما به اجازه ته انارم نه سکوي نه هغه ستا تنخامه یو په دوا کړه هغه ول د باغ چابيانې ورکې وزستانه کوي نه کو وی چې ولی وی اوس درته پته ولګی دا چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به می ساتي کار برا باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو قجوره او ستوان به په واغسته وخت به په تیرولو د بیت الله طواف به سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک
لبیک اللہم لبیک. دیم لگیا دے اصل میں پاس د بیت اللہ د پاس نا آواز شو چې لا لبیک موه لبیک لبیک ستا آواز میں نہ دیکھوا. ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ گھبراو چې یا الله داسور ازلمی نه تپوس کوي چې لا لبیک आवाज مې واورېدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا. ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نه تاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک. نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواسطه आवाज مې نه ده خوښ نو زکنه. نو ظلمه ورته وی چې کاکا خبره دی خو وکړه زم دا ویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو په دې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار شم دا اول او راول دو ساته وتا 2 غنټې کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډېر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار. عزیزان والله العظیم کنبل درشتا نبل زیشتا د خلاصی نبل سوچتا د فریاد اوریدو نه د فریاد نه د خلاصی بل زینشتا سوا د رب العالمین نه. دا سه خلق بم ضرور وی چا بدی کتاب او د سنت د پاره د شرم بایسی لیکن دا سه خلق بم ضرور وی چې هغه بد دین حقا خدمت کو سکے چې دین حقا د پاره به سر په تلی کې خی او د سر بازی په میدان کې لګي. تاسو خیال راغی سردار کونین صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا وصیت وکړ چې مان رستو به 2 سيزونه تاسو تپریخي دي یو د خدای کلام دی او بل زما طریقه سنت ده. که تاسو د خدای په کلام او زما په سنت عمل کولو نو تاسو به چری نه گمراه کیږئ چری به نه ذلیلېږئ چری به نه خوارېږئ. او که تاسو د خدای کلام او زما سنت پرېخو نو خدای به تاسو پری چې خدای تاسو پریدي نو ذلیل قوم بشي رسوا او شرمېدل قوم بشي. خلق بدر پسې ډرای وي خلق بدر پسې ډرامې کوي خلق بدر پورې خان. نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زدر نه لاړم او دا امانت ته کدا امانتم خیانت کو خو غر کیي او کا امانتم محفوظ ساتلو نو بول بمبالای. سردار کونین وفات شو اختلاف شو اهل مکہ او اهل مدینہ کې اهل مکہ او اهل مدینہ کې ز افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټه درنه قران هیر شو په چایو درنه قران هیر شو د یو چرک پاډو کې درنه قران هیر شو. قران خو اٹل قانون دی اٹل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ادخلوا فی السلم کافہ. الله وی داخل شي په ټول اسلام کې
داخل شي په ټول اسلام کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پریوت. امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکینا مهاجر راغلی یی تاسو سکار دی امیر به زمون گئی د مدینه د خلق جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق وی. ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی ابد قریش نه نو اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هکذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلي هغه والله قال رسول الله هکذا دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلي دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت یو څو صحابه او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر شو چې امیر شو عزیزانو رالو سبا شو صادرونه پوګه چولی بازار ته روان. عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادره خرصوما چې بال بچله په سوړو عالم هغه ورته ته خو امیر شو د تمام عربو او صادره څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوت بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر پاوړ امیر المؤمنین دغه توای بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړ راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټه یو خورو دا وړ بچ کدا به خرڅ کم طالب په انار رو اته ورځې هغه په نیمه خېټه روټه یو خړا یو سیر وړي ابو بکر لور کړ هغه یوړ واپس بیت المال کې داخل کړ. ما خام کور تراغه وی انار وی بیبي انار خلاص کې استا وړم بیت المال کې داخل کړو آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د خزې په نوم باندې نیم پاوډر را لګي معلومیږي دا چې زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولې. نظام اسلام دیته وای قرآن کریم نسخه وا د کجورو په پاڼو لیکل شوی و د اوسای په سرمن لیکل شوی و د اوخ په دې کوب کې یو پلن غوندي اډو کې د پاغي لیکل شوی و. دا نسخه د سردار کونین نرستو د قرآن پرتاوا یو غزا وشوا په کډیر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وې چې دا د قرآن نسخه په یو ځای کې را جمع کو او به لیکو دا قاریان شهیدان کیږي اسنه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابو بکر صدیق ورته وای چې استغفر الله
په خدای مې دې قسمی کزاغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه کړ. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړي نه و، نو زاغه کار څنګه وکم چې کم پیغمبر نه کړي. دې ته وایي نظام اسلام. چې د قران نسخه یو ځای کې را جمع کولم چې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی، نو زه ورته نه لاس کوم. عزیزان، سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو، اوس زکات نه ورکو مونږه. ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي، جهاد وکړي، وایو سرونه ته قلم کوي. حضرت عمر ورته راغی لګ نرمي کوا، پیغمبر خو به نرمي کولا. ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر ک نرمي کولا نو الته قران نازلېدم شروع، جبرائیل راتلم شروع، اوس دین مکمل شو، یا به کفر یو یا به اسلام. دیتا وی نظام مصطفی، دیتا وی نظام اسلام. 102 سال د ابو بکر حکومتو، 102 سال. عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده 15 سيزونه او د بیت المال ور سره، بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهله شوی و. بس یو خوا چې ململه بده دې پایرو بس یو د لرګي کاسوا چې دې کې بروټای خوري، دو جوړې جامې وي، یو د وړي او یو د جمی، یو لوی صادر او د خامتا چې دا باغوندیم کمر شیم دا به د کفن می. زما عزیزانو چې مړ کېده لوري ورته ناسته وه، بیبي عائشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا، من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا ز چې مرشم نو دا د بیت المال 15 سيزونه دي زما په کور کې، دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا، سٹور کې جمع کا. زچ مرشم د بیت المال شه زما په کور کې حرام ده، ځکه چې خدمت به منقطی شي. چې خدمت منقطی شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي. څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره حرام. داس دیته وی نظام اسلام. عزیزانو دیکھے د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان دی چې الله پاک د ځان ته غوښته او ورته دا ویلیو چې تبا راځي او سلوي خطرځي به چلاو باس. موسی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د الله راز او نیاز تا. رستو قوم کې یو سړی و هغه یو څخه جوړ کو او هغه څخه س आवाज کول نو قوم ته وی چې راشي دا وګورئ. موسی علیہ السلام لاړو
چې زه خدای سره راز او نیاز کوم کوهی تور تلاړو دا خدای دل تراغله دی زما عزیزانو دنیا رالو دا غسخی عبادت شروع چې دا خدای دی موسی علیہ السلام کوهی تور ته تللی دی خدای پسې او خدای دل تراغله نو دنیا دا غسخی عبادت شروع سلوه خورز تیرې شوې خلق لګیا دي سخی ته خدای وایي او سخی ته سجده خلق لګیا دي سخی ته خدای وایي او سخی ته سجده لګي چې دا خدای دی موسی حالت ورپسې تللی دی او خدای دلته راغلی چې موسی علیہ السلام څو وخت راغی او ویلی دنو خلق ورته چې ثابت ته خو کوهی تور ته تللی وي خدای پسې او خدای دلته راغلی دی کم دی وی داسخه خدای دی موسی علیہ السلام د خپل رور یو سپېړه هوالو هارون علیہ السلام چې دا قوم ما تا ته پرېښیو نو تا نه ولې تباه شو او د سخی عبادت ولی شروع نو الله ورته فرمایل چې او موسی ته چتلې نو تا دا قوم رور تسپارلو نو زما په موجودګۍ کې تا څنګه رور ته قوم سپارلو زما د دې قوم خالق او مالک او تا رور ته وی چې زما د قوم خیال کوا نو زکه تباش کتا ما تسپارلا نو دا بنه تبا کې زما عزیزانو دینه اندازه ولګوي چې پیغمبرانو نه معمولی غوندې سهو شوی دا اندازه ولګوي شوی ور سره څه دي زمون زندگی ټوله گمراهی او زلالت او بيدینی ده زمون د زندګۍ معاش تاسو وګورئ صرف او صرف مفاد پرستی ده موجوده دور کې وګورئ خاص کر بیا په پاکستان کې وګورئ د ملک غم چا سره نشتا د قوم غم چا سره نشتا د دین او د مذهب غم چا سره نشتا نو چا سره چې د ملک او د دین او د مذهب غم نو د دې قوم غم خدای سره هم نشتا ته چې د الله د دین نه بے پروا نو الله تعالی بے پروا ته چې د خدای د دین خیال نه ساتي نو الله بچر استا خیال نه ساتي قران کې راځي چې دا قوم به په قیامت کې روند را پاسي د قبرونو نړانده وي دوی به یا الله دا مونږ وړاندې ولې را پاسي دو خدای مونږ خو بناو په دنیا کې دا څه چلو شو الله به ورته فرمایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها روند ولې ما را پاسولې زکا چې زما آیاتونه او زما کتاب درغلاو
ستا هیر کو نو چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو کذالک الیوم تنسا نن ته هم زما هیر سترګې بغواړي چانا بینایی بغواړي چانا چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو نن ته زما هیر زمون خو بیره تبا دا مون خو غرق والله العظیم دا قرآن با د قیامت پورستا سو ګورئ چې زنجیر باید د بجلیګر مولا په غاړه کې اچول یو خدای ته به راکاږ والله العظیم دا حدیث د محمد رسول الله د قیامت پورس به تاسو ګورئ چې زما په خپو کې به پړی اچول یو خدای ته به مې راکاږ چې الله دا هغه سره دی چې زه حدیثم زه لستم او په شرمونو شرمولم زه قرآنم زه لستم او بیا به د دنیا دادور د پاره زه ډال ډال کولم زما قرآن او حدیث به ما د پاره لکاره مدوي چې زما ایمان د امام بخاری غوندي شي کلی کې بادشاہ ورته وی چې صاحب زما دربار ته کله کله راځه چې ما ته حدیث بیانې امام بخاری ورته وی چې او بادشاہ حدیث زما د محبوب خبرې دي حدیث د محمد رسول الله خبرې دي نو ما په دې ماشو کې پسې ډېر مهنت کړې ده ډېر منډي می والدي دو قدمه بچلاړم نو دو رکعات نفل به می وکړه د خدای شکر به می وست چې خدای د رسول الله په حدیث پسې تا مالدتلو توفیق را کنو زستا شکریا ادا کوما نو بادشاہ دا حدیث دومره سپک شو چې زبه د دنیا دارو دربار تراوړم بادشاہ به زله خارج کو زله خارج به بل بادشاہي ته بلاړو هغه بادشاہ به ورته وي چې مال حدیث راځه او دربار کې بیانوا د به ورته بیا داسې وي هغه به زله خارج کو بل بادشاہي ته بلاړو هغه به ورته وي د به ورته بیا داسې وي هغه به زله خارج ټول ملکونو کې وګرځي د یو بادشاہي زین ورکول چې زین ورکول نو خدای ته وي چې یا الله اوس مې د زمکه لاندې کا پاس را باندې زمکه تنگ شوا ستا حدیث را باندې خلق سپکول غواړي بادشاہان را تخپل کور تراوستل غواړي دا مې ضمیر نه غواړي نو امام بخاری وفات شو چې وفات شو شپږ میاشتې د قبر د خاورنا د مشکو د عنبر لوخړې براوت خلکو به خاورې و تختولې بیا د پنور واچولې بیا به خوشبوړې لوخړې راوت دا وخت بزرګانو دعا وکړه چې خدای دې قبر نه دا اثر لري چې دا تربت باقی پاتې شي قرآن او حدیث با داسې سره جنت ته بوزي چې د چا ایمان د قرآن او د حدیث متعلق دی لن نن 300 کال مخکې اورنګزیب بادشاہ ستاد دې بادر کلی رحمان بابا په ازرخانه ادیره کې خخته اورنګزیب ورته وی چې رحمان بابا کله کله راځه ما تخپل اشعار وایا ویل زه او ستا دربار ته ورتلل اشعار ویل او کنه ورته الغوک کېده چړومبه شعر درته ویل ورته اورنګزیب نن پترخ کې می جلال پلاس کې می جام دی نل پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی نل پترخ کې می جلال پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی زد یار تصویر پترخ کې د مېو جام پلاس کې اے اورنګزیب په خدای قسم ز تا خپل غلام غنما نو تب مال راضی که زه به تعالی درځم بیا ورته څه وایي و اورنګزیب کارای
آرائش د تخت و تاج کا بادشاہ ته وایي اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا خو مرګه به دا تخت و تاراج کا بدای ویلو تلارو اواز او تر مرګه پورې بیا د ازرخانه د میرونا نه کور تراغه کور کې بناستو ضرور په شک شو چې دا د کور نه بار نه وځي دا زما په خزه مین دي خزه ته وی چې تزان مان جوړ کا او د تروزه ګورو کده د حرکات خراب شو نو مونږه وجنو خزه دلته ګل مل ټومبلی دی او لاسونه سره کړی دی او ځان باندې جوړ کړي د ناشته خپل مراقبه کې او داراوته ده هغه چې ورته داسې کتلی دي رحمان بابا دې ته وایي ورته داسې ګوري ورته وای نن دلوي شراب سکلی دی پويګما نن دلوي شراب سکلی دی پويګم پر رخسار دی ګل ټومبلی دی پويګما علامه زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دې را بللی دی پويګم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پويګم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پويګم سہاجت دے چې د خط په مولال ولما سہاجت دے چې د خط په مولال ولم دا د زما په باب لیکلی دی پويګم که هر سولا سنا سره کړې په نکریزو دا د زما په خون لړلی دی پويګم رقیبان زکا تیرے پر رحمان کاندی رقیبان زکا تیرے پر رحمان کاندی چتا خوا پوری نیولی دی پویگم سادری پوگوا چلو روان شو ډیوډای کې ورتا رور او نور سړی ناست ضرور عزیز خان نامو لاس نیونیو ول چرته دی د ورته داسي ګوري ورته وای نشي د خانانو غریبانو سره کلی نشي د خانانو غریبانو سره کلی چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن بس لارو او د زرخانه په مېرو کې نسکور به پروتو او مړ ملته شو خخ ملته شو خو بیا کور ترانه ده په کنده کې پروت دی یو سړی ول راغی دا سی خوځول ول څه کې دلته دا سی ورته وکړه درویشي خو لوی بادشاہي ده دا سی ورته وکړه وسره وسه کې دلته و خبر نیم چې را وستم لکما عاشق سړی واګي خود معشوقې پلاس کی کړ خبر نیم چې را وستم لکما اوس می کم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس دبل پهوګه کیګ دی اس جوور لوړ نوی ور معلومه راځړیو عزیزانو عرض می دا عمر تیر شو همون پوی نشو د زلیخی کتاب ټول خلاص شو او په دې پوی نشو چې زلیخا نه روکه خزاوه زلیخا ولی لوی خزا شو د پیغمبر په عقد نکاح کې رااله ولی امتحان کې ګیره زړه یوسف سره مور ورته وی چې بچیا دا سکه خلق را باندې لعنت وای هغه ورته وی زلیخی وی مور مکرما تدا خبر نوري زلیخی وی مور مکرما تدا خبر نوري واک زمانه ده پلاس واک می دبل ده
زړه وړه د لما تشمی ګوګل دی ما کې زړه نشته نو زستا خبره څو منم چې یوسف نه توبه وباس ا د تسلیم شان نشته ما کې زما زړه یوسف علی السلام سره نتیجه څه عظیم انقلابات و بعد زلیخا د یوسف علی السلام په عقد نکاح کې راغله شپوا نیمه شپه کې زلیخا پاسه ده د شپې مونستا یوسف علی السلام ورته لا وخت ډیر ده وینه له وخت ډیر چې هغه رستو لمنه تلاس ورواچولو نو د زلیخې لمن وشلید زلیخې خیر ده که زما لمن وشلید دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والے او ما رستو نه تل لمن نه نیولې لمن دشلید او یو خبر واره یوسفه زوس ستا یوسف تابعداری نه کوم ستا یوسف زبوس دا هغه ذات تابعداری کوم چې چاته مال را کړی نو خو لیوانه یوما نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چاته زما غېږې ته راوستی سو پرې چې ستا د رای تعلقو تا خو زما خبره نه منله سو پرې چې هغه ته مې ځان وسپاره هغه ته زما غېږې ته راوستی نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کوم ماریا قبطیه یو وینځوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځوه په خوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړی ته د تشو متیازو ضرورت پیښ شنو کوټې نه بار بنه راوتو دننه بیس د خاورو لوخه کټوای یا لوټا یا داسې څه شی خو نو کوټې نه به بار نه راوتو نو هغه کې به کولی حضور علیہ السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوه دی نو هغه لوخي کې کړی سحر اغا ماریه قبطیه ته حضور علیہ السلام فرمایل چې دنن الوخي کې څه شاید هغه بارتوي کا جلال الدین سیوطی لیکلی دي چې هغه ورته وی چې یا رسول الله اخو به ما وی چې وبدي ما اوس کله حضور علیہ السلام ورته ډېر په غوسه شو چې خدای باندې پته نه لګي اوس کې ویلوخي کې پرتیوي ما ویل چې جوړو بدی جی هغه ما اوس کله ورته وېزا علماء لیکي چې د ماریه قبطیه د او پښتو نبا د خلینه د مشکو د عنبرو خوشبوئی راتله د و پښتا پورې عرض میں داو چې که حسن د یوسف مشهورو نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا پر رسول الله کې داسې و چې داغي بیا مثال نو په کوم لار بچ تیر شو په کوم لار د هغه لارې نه بدري ورځي خوشبوئی تله په ټول زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناست په ټول عمر کې نو عرض میں داو چې حسن بیا داسې و چې زه درته څه ویلی نشم اب اعلی پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ په قبر کې به هم ګورئ ار مړی چې مړ شي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي اولنې سوال
نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ شي او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دې چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا وګوره. نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت ای یا خو به دا حالي چې داسې بمړیو لکه چې دا یو نو چې داسې مړیو لکه چې دا یو نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري آی هاي زه خو الله کدا پیژنم خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم. حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې وړومبنه گزار چې دل در کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري دي ړومبنه گزار چې صرف دومره وې چې دا زنه پیژنم. او داسې خلق بم وی چې ملائکی ورته وي دې ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی چې داسې ورته وګوري نو دې به وایي چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړې. په خدای قسم مونږ څه سړی رابعه بصری او خزاده شپېته کاله ټول ژوند په دې کې تیر کړي چې الله 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 شپېته کاله چې مړه شو ملائکی ورته رااله تپوس دې کوي چې من ربک ستا خدای څوک ا ملائکی د لاس نونی وي ما نه د رب تپوس کوي ما شپېته کال خپل رب هیر کړي نه دی ورشي زما رب نه تپوسو کوي چې رابعه بصری پیژنې کنا ما نه څه تپوس کوي خزاوه د شپې براوته په نیمه شپه او د خار په کوڅو کې بغرزیدا خپې ابل خپې او دا شعر به وی چا جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او د مخلوقا وخشی د خاور سوري لاندې والله العظیم تر قیامت پورې به بیا د خاور سوري لاندې او د اسمان سوري لاندې ویښ شي تر قیامت به د خاور سوري لاندې او د پراتی دا به ټوله شپه چغېواله وینځه د ابراهیم ابن ادهم وینځه ټول ورځ په خدمت کې تیر کی ټول ورځ او د شپې په یخو بو باندې او د سکی او 2 رکعات نفل نیت تړلو نو 15 سپاره به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپاره به په بل رکعت کې ویلې سلام وګرځولو په سجده پرې وته خدای ته وی چې الله ته په ما مینه خدای زستا ډیره خوخه ما خدای ته په ما مینه بادشاہ دا ګونګړاهټ واوریدو د دې کمرې سره چې غوږی کې خو نو دا وای بادشاہ دروازه وټکولا چې ورننه وته ورتل بیا ادب دا څه وای د سموای چې خدای ته په ما مینه د سوای چې خدای ز پتا مینه
هغه وینځه بادشاہ ته داسې ګوري ورته ځا بیا د بابا روزا باشا دا وخت زما او زما د خدای په منځ کې دراز وخت دی دی وخت کې زستا وینځه نیم زستا د ورځې وینځه بادشاہ ته وایي که زما خدای په ما مین نه وای تم بادشاہ داغه بنده بادشاہي او ملک او سلطنت درکړې ده ټول شپه د پروتي زما ټول اورستا په خدمت کې زړه اوچوي او د شپې په یخو بو د سکم او دیر سپاره په 2 رکعاتونو کې وای کا په ما مین نه وای نو د شپې به مال دا توفیق را کولې چې ځان ته ودرولې خو زبه مو د پرته وای خو په ما مین نه چې ما د شپې خوب ته نه پریدي او ځان ته وی خو درولې قوت صرف یو د خدای دی د بل چا نشته هیڅ طاقت داغه د طاقت په مقابله کې هیڅ سشتن دا اسمانونه دي دا څومره عظیم مخلوق دی څومره عظیم الله یا ورځ به پسترګو درته وخه پسترګو چې دا دومره عظیم مخلوق چې د اسمانونو دي زیرونی سم څه وخت کې نو القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا بنی آدم په د اسمان کې د ملخانو غوندې الوتی داس وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غرونه به وګورئ لکه د ډنډت شوی وړای پشان په اسمان کې به پاغوندې الوزي استاد غر سچ دا یو دیوال خوځولې شي دیوال الله وی دا غرونه به لکه وړای مالوچ چډندت والا په اډندت باندې وਹੀ او داسي الوزي وې دا غرونه به داسي په اسمان کې د پاغوندو غوندې الوزي یوم یجعل الولدان شیبا او دا به دومره سخت ورځ وي دومره چې الکان به پکې د ډېر hebat نه سپینګيري شي الکان به سپینګيري شي پکې السماء منفطر به الله وی پسترګو به درته وخه چې د اسمانونو به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي نو په دغه ورځ به بیا د انسانان څه وایي یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه مور به د لور نه لره لره منډه وي او لور به د مور نه لره منډه وي زوی به د پلار نه لره منډه وي او پلار به د زوی نه لره منډه وي رور به د رور نه منډه وي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما ستاد څه خیال دی چې دا ستاډو کی به بیا را جمع نکما ستاډو کی به بیا را جمع نکم بلا قادرین علی ان نسوی بنانا پخپل ذات می دی قسمی چې دا ګوتی دی ګوتی چې دې کې دا کرخم را نه لاندې باندې یقول الانسان یومئذ اين المفر انسان په دغه ورځ وای چې اين المفر خدای چرتم د تختې دو زشته کنه یا الله کم خوا و تختم کم خلار شم आवाज به ورته وشي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر کلا تختې دې چرته شي سپایانو در تات کړه چوری کزان تا افلاطون د زمانه وې تختې دې شي نو چې د قیامت سپایانو درته زولنې په غاړه کې اچولې وي
او د مړای نه تړلې خدای ته پیش کړي نو تب وې کلا لا وزر تختې دې چرته شي الى ربک یومئذ المستقر. نن ستاد قرار زه صرف د خدای مخه ده هغه ته به پیش کیږي تختې دې نشي. عزیزانو الله دې امان راکړي. ډېر لوی بوج وي د یو ورځې اوس کزه تاسو کینوم او درنه تپوس کوم چې بیګا ما خام نه تر اوسه تاسو مر کارونه کړی دي نو په حساب را کولو به ستړی شي او به تخترانه او د ټول ژوند ریکارډ به در پسې راو غوښتې شي او در تب مخ کې کیدی چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. دا خپل کتاب دی ولولا دا ولولا تا چې په دنیا کې څه کړی دي بیا برستو خبرې کوو بیا به څه. واخر دعوانا ان الحمد لله. پاتی بنشی که فقیر دی که سلطان دے زان سنبالا همر گرانوال دے مریبا زان سنبالا همر گرانوال دے ہر سو دنیا نا پنمبر زی دمرک پلارا پسفر زی دمرک پلارا پسفر زی ہر سو دنیا نا پنمبر زی دمرک پلارا پسفر زی دمرک پلارا پسفر زی خلاص بتدشی که غریب دی او که خال دے زان سنبال